که ته وایې چې زه دې په دنیا کې کامیاب شم خفه کېږه مه. که ته وایې چې زما د بندې لارې اسانې شي، ما د بندې لارې کولاو شي، نو وروره دا ویډیو ستا لپاره جوړېږي. خفه کېږه مه، لږ ټایم الله که خفه کېږه مه. هسه په دې فیسبوک کې به ګرځې را ګرځې، نن راشه د قاري صاحب د خولې نه څو خبرې واوره. که ته وایې چې زه په دنیا کې ځان کامیابول غواړم، زه د مخکې لاړ شم، په ترقۍ باندې شم، او زما د بندې لارې کولاو شي، خفه کېږه مه. زما د کاروبار روان شي، زما د ژوند ټولې پریشانۍ ختمې شي، خفه کېږه مه. راشه یو اسانه خبر ته کومه چې د خپل مور او پلار قدر کوه. خپله مور او پلار ته کنځلې مه کوه. لږ لږ د خپل مور او پلار تپوس کوه، خیر یې ساته ماشاءالله. ابو څه پکار دي، امي څه پکار دي، بیا راشه ویې ما دواګانې وکړه. بس ما له څه طریقه باندې خوشحاله وه، ته انشاءالله بیا ګوره ستا بندې لارې روانېږي که نه روانېږي. خو زما وروره ما ورته نن مور او پلار ته څه وویل، ته نه پوهېږې زه پوهېږم. خوښه زما په ښځه کې څه کار دی، تا ته ما څه کار دی، ته نه پوهېږې زه پوهېږم. نه تا نه تپوس کوم نوجوانه، دا 6 میاشتې 8 میاشتې 9 میاشتې د مور په ګېډه کې وي، ته چې پاللې تا هغې دومره تکلیفونه ورکړي دي. باران نه دی کتلی، غرمۍ نه دي کتلي، ته خو هم خپل لږ څه راته رامخې ته که ته څنګه وایې زه پوهېږم او ته نه پوهېږې. هغه ټایم را یاد کړه ستا مور ته به څومره تکلیف و، وروره ستا پلار ته به څومره تکلیف و. یقیناً ګورئ مور او پلار چې دي که نه، نو دا مینه نه ده، دا بې لالچه مینه ده. خفه کېږي د باندې چې کله کاروبار د روان خوشحاله ده نه، چې کله کاروبار د نه خفه پریشانه، خدای پاک زما زوی کامیاب کړي. نن لاړ شئ خپلې مور خوشحاله کړئ. که چا د مور پلار ژوندي و دا لوی نعمت دی، ګوره لاړ شئ قدر وکړئ. او چې چا مور او پلار نشته په کور کې، که نه هغو نه تپوس وکړئ. نو الله رب العزته چا مور او پلار په کور کې او دا بچي ورانې کوي، نو الله دا بچي دي خپل مور او پلار ته صالح دینداره لوی کړي. الله د پریشانیو نه وساتي، الله د غمونو نه وساتي. او الله که د چا مور او پلار پاچي وي، الله په جنت کې اعلی مقامونه ونصیب کړي. او که د چا مور او پلار ژوندي وي، نو الله په عمرونو کې له برکت واچوي، په زندګۍ کې له برکت واچوي، په وجود کې له برکت واچوي، د بیماران نه وساتي، د ټول حاجتونه مرادونه حل کړي. نو په دنیا کې ګوره صرف او صرف مور او پلار دي. د هغو مینه دا بې لالچه ده. په هر ټایم کې به ته وایي بچیه څنګه یې، بچیه راغلې که رانغلې. او ما ورته څه کو، ما ورته مور او پلار ته خوښه ته پکې چا راوستی، زه پوهېږم ته نه پوهېږې. دا زما ستا خبر دی ولا سوچ